په بلوچستان کې نن یو ښځه او خاوند په دې وجه باندې قتل کیږي ډېر په بېدردۍ سره چې هغې نکاح کړې وه. یو بلې خوښو د خپلې خوښې واده او نکاح یې کړی و، زنا یې نه وه کړې. قتلیږي په دې باندې دومره په بېدردۍ سره چې دې نکاح کړی و. د شرم مقام دی، د افسوس مقام دی. کال دو مخکې دې په حلاله طریقې سره نکاح کوي، د هغې نه پس د دې خاندان رالګېږي او دی راغواړي او په دې بهانه باندې راغواړي په دې فراډ باندې چې راشي تاسو موږ مېلمستیا کوو. کله چې دا ښځه او خاوند راځي نو یو صحرا طرف ته یې بوځي او بیا ورته هلته څنګه مېلمستیا کوي، د انسانیت سترګې د هغې نه شرمېږي. افسوس بلوچیانو، خپل تاریخ خپل غیرت نن تاسو له خاورو سره خاورې کو. تاسو به هغه ویډیو کلیپ کتلی وي چې دا سړی قتل کوي، دغه ښځه قرآن په لاس کې، او دا یې اخري جمله ده چې ما ته به لاس نه راوړئ. ستاسو کار به صرف د ډز سره ما باندې ډز وکړي، خو نه سوالونه نه مینتونه، په حلال او په رضا باندې چې دی ورته ودرېږي او دغه ظالمان یو ډز نه دوه ډزې نه پوره جاجرې پې خالي کوي. که دغسې حالات زموږ او ستاسو روان وي نو د معاشرې نه به هېڅکله زنا ختمه نه شي. زنا به ورځ په ورځ عام کېږي، ځکه چې کله د نکاح والاو سره دغسې کار کېږي او دغسې د ټولې دنیا مخې ته دغسې په بېدردۍ باندې قتل کېږي، نو بیا به خلک نکاح طرف ته نه ځي، بیا به خلک د زنا طرف ته ځي. نن ته وګوره زنا څومره عام ده، څومره اسانه ده، او نکاح ورځ په ورځ باندې مشکله کېږي. دې ظالمانو ته زه وایم چې دې ښځې او خاوند چې دا کوم عمل کړی و، د دې حق دې ته الله او قرآن ورکړی و. کاش که تاسو لږ قرآن کولو کړی و، لږ قرآن ویلی و او لږ تاسو سوره نساء ویلی و. نو لہذا کمې جرګې کومو خلکو چې دا کار کړی او کمې جرګې چې دا فیصله کړې ده، دا ټول عند الله غټ غټ مجرمان دي. که په دې ملک کې آیین او قانون وي نو دې ته د عبرت نه ډکه سزا ورکړی شي چې آینده څوک د یو هغې جوړې سره چې هغې حلاله نکاح کړي دغسې عمل ورسره ونه کړي. که تاسو خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظرات، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسایل، څومره چې دیني مسایل دي دا ور زده کول غواړئ نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکړئ، داخله وکړئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکړئ، انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته تاسو ته دیني زده کړې درکول کېږي.